مناظره کله نه کله جایز ده، کله نه کله نه ده جایز. د دې سمو مقصد مناظره نه ده، شور و شغب لراغلی دي. یا الله پاکه که زه په حق باندې نو زما د دشمن تبا کې، او یا الله پاکه مالا فتح را نجران نه عیسیان راله، اهل العلم راغلي، او د نجران نه عیسیان راله، دانشوران راغلي، عاقلان راغلي، پویان راغلي، او په نیت د مناظرې سره راله. جنجال دا دی شیخ مسیحیان په نیت باندې نور راغلي، دوی د طلب د هدایت په نیت باندې نور راغلي، دوی د خپل علم د اظهار دپاره راغلي، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقابلې دپاره راغلي، دوی د دې دپاره راغلي چې موږ اهل علم یو، دا امیان دي، امیین دي، موږ به اظهار د علم وکړو، دوی به دا خبره په پښتو کې جربې کړو چې جربې کړو، خلکو ته به پته ولګي چې دا سړي یا دا چل دی یا دا چل دی. خو بس دوی راولګېدل، مدینې منورې ته ناستې کېناستل، او نیت یې دا راغلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له راشي. خو دا مدینې منورې ته نه راتله، خیبر پکې نه راغلی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې د مناظرې جواب ورکړ چې موږ سره مناظره وکړو. مناظره کله نه کله جایز ده، کله نه کله نه ده جایز. اهل الله کله نه کله وګوري چې مناظره څه پیدا کوي، وی کی چې اهل الله بزرګان وګوري چې مناظره څه پیدا نه کوي، هېڅ پیدا نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې پته لګېدلې وه چې د دې سړو مقصد مناظره نه ده، دا اصل کې جدل له راغلي دي، جګړې نه راغلي دي، شور و شغب له راغلي دي. حق مقصد نه چې حق دی قبول کړي. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته مناظره نه کوو، مباهله به کوو. څه به کوو؟ مباهله پېژنئ؟ مباهله به نن سبا نه کېږي، دا یاد ساتئ، دا یو مسله. مباهله دې ته ویل کېږي چې سړی لاس اوچت کړي چې یا الله پاکه که زه په حقه باندې نو زما د دشمن تبا کې، او یا الله پاکه مالا فتح راکړي، او که زه په ناحقه باندې مو د دشمن مې په حقه باندې راغلی نو یا الله ما هلاک کړي او ده لره فتح ورکړي، او یا الله پاکه که دې په ناحقه باندې نو دې هلاک کړي او ما له فتح راکړي. دې ته په شریعت کې مباهله ویل کېږي. دا په زمانه کې جایز و، خو روایاتو کې راځي دا به لوی خلک کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مباهلې له روان شو. مباهلې له چې ځي نو ځان صبر بزرګان خلک بولي چې دعا دې الله تعالی قبلوي. نو حضور صلی الله علیه وسلم چې کله مباهلې له روان شو نو حضرت فاطمه صاحب په برخه کې نه راغلې وه، شاته روانه و رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې. حضرت علی صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته روان، او امام حسن صاحب او امام حسین صاحب یا واړو، نو حضور صلی الله علیه وسلم دې خواته ځان سره نیولي وو، یا داسې چوغه غوندې وه، نو د چوغې په دې جیبونو کې کېنولي وو، غټه چوبه راغلې، غټه چوغه وه. دې چې کله دا وکتل وي دا څوک دي، نه پېژندل چې دا خاندان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی دا څوک دی؟ وی دا هغه محمد دی که صلی الله علیه وسلم. وی دا خواته ورسره څوک دی؟ وی دا حضرت علي صاحب دی. وی دا ته څوک دی؟ وی دا ماشومان امام حسن او حسین دی. پوی خلق راغلی د دنیا معاملاتو کې پیو قیافه شاهناسي ځان له یو علم راغلی دی. د انسان مخ ته چې وګوري انسان ته نن سبا پته لګي دا په حقه دی، او چې مخ ته وګوري پته لګي چې دا په ناحقه راغلی. د دروغجن سړي مخ ته چې وګوري پته لګي چې دا سړی دروغ وایي، او چې د سچا سړي مخ ته وګوري نو پته لګي چې دا سړی سچا روان راغلی دی. ویې لکه ګوري مباهله ونه کې څه پکې رامخکې شو، مباهله ونه کې، خیرې ونه کې. که دې سړو خیرې وکړې د دنیا په سر به یو عیسایي پاتې نه شي. ګورې دا ځان سره یاد ساتئ، که دې سړو لاس اوچت کړل نو دا داسې خلک راغلي دي چې د دنیا په سر باندې به یو عیسایي جمدې پاتې نه شي. لاړل وتښتېد، مباهله ونه کړه، او د اهل بیت او د خاندانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت الله تعالی وساته. دغه خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت، زموږ محبت اهل بیت سره